السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو د عمران خان یو نوې کانفرنس مخې ته راغلی دی او هغه عوامو ته داسې کوم پیغام وکړو چې ټول عوامو ډنګونه اوچت کړل او ویلي چې موږ د جنگ لپاره تیار ناست یو، ته صرف حکم کوه. نو ملګرو که تاسو په دې ویډیو کې هغه ټول د عمران خان خبرې اوریدل غواړئ چې هغه څنګه عوام په جوش کې راوستل چې په دې دوران کې عوام لګیا دي او انتشار کوي. ملګرو که تاسو ځان د ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو دا وخت اسلام آباد کې پورا جنگي میدان جوړ دی، ته وایې کوچ ته کې انډیا والا راغلي دي او حمله کوي. ملګرو یو بل سوک سپېړه چالو ده، سپېړې چالو دي، په یو بل غزارونه کېږي. ملګرو دا انتشار کوم سیټ ته روان دی؟ ملګرو عمران خان دی وخت کې دا بیان وکړلو چې زر تر زره دی نواز شریف چې کوم کابینه ده هغه د زر تر زره استعفا ورکړي او زر تر زره دی د الیکشن اعلان وکړي چې الیکشن وشي نو پته به ولګي چې میدان څوک ګټي. ملګرو بس د عمران خان دغه مطالبه ده او عمران خان دا هم ویلې که زما یو کارکن ته چا هم لاس پر واچولو نو زه به د هغه سره جنګ کوم. نو ملګرو الله پاک دې داسې یو واقعه نه پیښي چې دې کې ډېر مسلمانانو وینه توی شوي. نو ملګرو اوس پکار دي چې دې کې داسې مشران پکار دي چې هغه کینی او هغه په دې کې مذاکرات وکړي او دا خبره په خبره باندې خل شي. الله مکه د عوامو یو سیلاب راغلی دی او که دا سیلاب چې کې وران شو نو د دې کنټرول به حکومت سره خو نه وي. نو ملګرو دغه زموږ معلوماتو تاسو ته موږ دررسو. د دغه رنګ معلوماتو لپاره زموږ د چینل مخ در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. السلام.